حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لله الدين الخالص صدق الله العظيم. الله تبارک و تعالی خپل ټول بندیان جنت ته بوتلل غواړي، د جهنم نه انسان ته نجات او خلاصې ورکول غواړي. انسان د خپل جنت د پاره الله تبارک و تعالی پیدا کړی دی، خو بیا انسان نه لار خطا شوی وي او د هغه لارې د خطایې په وجه باندې د خپل خرابو اعمالو په وجه باندې دا انسان جهنم طرف ته روان شي. حضرت آدم علیہ السلام الله تبارک و تعالی پیدا کو میدان عرفات سره نږدې خوا کې یو وادي دا وادي نعمان، هغه ځای کې د آدم علیہ السلام جسد مبارک تیار شو، روح ورکه واچول شو او دغه وخت کې آدم علیہ السلام ته الله تبارک و تعالی ټول بچی حاضر کړل. د آدم علیہ السلام په شا مبارک باندې دست قدرت د باری تعالی واله شو او د هغې لکبله انسانانو کې چې کوم نیکانو هغه پیدا شول او بیا دست قدرت د باری تعالی د شان لایقه سره د آدم علیہ السلام په شا مبارک باندې واله شو او د آدم علیہ السلام چې کوم اولاد ناکارا او خرابو هغه اولاد پیدا شو. خی طرف ته اولاد ناسته آدم علیہ السلام ورته ګوري خوشحالیږي، ګس طرف ته بچی ناس دی آدم علیہ السلام ورته ګوري خفقیږي. الله تعالی نه تپوس کوي پروردگار دی خی طرف ته اولاد او بچو ته ګورم نو خوشحالیږم، وجه صدا ګس طرف ته بچو ته ګورم زما بچی دی چې زو ته ګورم خفقیږم، وجه صدا الله تبارک و تعالی او فرمایل دا کم طرف ته چې وګوره او ته خوشاله شې دا هغه بچی دی چې دا به مسلمانان او نیکان وي، او دا ګس طرف ته چې وګوره او تا زړه په خفه کیږي دا هغه بچی دی چې دا به ناکاره وي بې ایمانه وي، نو اوس چې ته ورته ګورې خفه کیږي دا هغه ناکاره اولاد دی. دغه وخت کې الله تبارک و تعالی دا ټول بندیان د خپل عبادت د پاره خاص کړي دي او جنت د تلو د پاره یې لار ورته سم کړله. دغه وخت کې الله تعالی د دې ټولو انسانانو نه وعده واغشتا الستو بربکم، الله تعالی فرمای آیا زستاسو رب نه یما؟ ټولو بچو ورتوي بلا ولې نه ته زمونږ رب؟ او دی بچو د آدم علیہ السلام دی ټولو بچو چې دا وعده د الستو کې اقرار د بلا وکو نو هغه وخت کې بیا په ځان ګویم کړی د چې مونږ منو او مونږ وایو چې الله ته زمونږ رب او مونږ ستا بندیان یو. نو دغه نه معلومه شوه چې دا ټول انسانان تر د قیامت دروازې پورې چې څومره دي دا الله تبارک و تعالی د خپل عبادت او بندګۍ دپاره پیدا کړي دي او دی له ایمان او د ایمان عظیم دولت ورکړی دی او بیا د خپلو ناکار عملونو د وجې دا سپکې جنت نه محروم شي او جهنم طرف ته ګامزن شي. انسان د پاره په دنیا کې اعمال ضروری دي، نو قرآن پاک کې احکامات راغلي دي، هغه احکامات په عمل کې راوستل دا د انسان د پاره ضروری وي او سم ممانعات شوي وي چې د څه خبرو نه نهي شوي ممانعات شوي وي هغې نه ځان منع کول او هغې نه ځان ساتل دغه د انسان د پاره ضروری دي. کم کارونه چې د کولو دی چې هغې کې ستانه چتا ناغه را نشي، تا نه کوتاهي نشي،
کم کارونه چې د نه کولو دی پاغې کې چرته ته ور داخل نشي او هغه ناکاره عملونه اونکې چې د دې خبرو خیال ساتي چې د الله احکامات منی او سنه ممانات کړي نه کړي دا هغې نه ځان ساتي دا انسان بیا په دې ښکلي عمل سره جنت ته ځي. د ټولو عملونو نتیجه دا وی چې دا انسان جنت یا دوزخ طرف ته روان کی نو د خو اعمالو نتیجتن انسان ته جنت ملاویږي او د بدو عملونو پسله کې نتیجتن جهنم تتلل او د جهنم سزا ملاویږي. نو مونږ او تاسو به د الله تعالی هر یو حکم پځې وروړو د الله تعالی د دین ټول احکام پاغې باندې به عمل کوو بیا به جنت ته د تلو جوګه جوړ شو. ممکن ده چې الله تعالی بیا په خپل فضل او په کرم سره جنت ته بوزي. خود هر یو عمل د پاره بنیاد دا ضروری دی. څنګه چې مونږ او تاسو یو بلډینګ او درو یو بلډینګ تیارو بلډینګ خېجو نو دا غي د پاره بنیاد تډیر توجه ورکو نو دغه شان انسان د جنت بلډینګ ځان له جوړي یا د اعمال صالحه بلډینګ تیاری او محل تیاری نو د دې هم بنیاد ته ضرورت دی. هغه بنیاد طویل شي ایمان. مونږ او تاسو د اعمال صالحه فکر وکاو خدا بلډینګ نه د بلډینګ د ولاړولو نه مخکې د بنیاد فکر پکار دی. نو الحمدلله مونږ او تاسو ټول کامل ایمان والا یو. الله تعالی مونږ منو. الله تعالی چې کوم کتابونه کم پیغمبران او کم فرشته مقرر کړي پاغه هر څه باندې زمونږ ایمان دی او دا وعده مونږ په ایمان مفصل او مجمل کې هم الله تعالی سره کړلا آمنت بالله و ملائکته. ایمان په الله تعالی او د الله تعالی په فرشتو وکتبه ورسله د الله تعالی په کتابونو د الله تعالی په ټولو پیغمبرانو رسولانو نبیانو زمونږ ایمان دی. والیوم الاخر او په ورځ د آخرتم زمونږ ایمان دی چې د مرګ نه پس ژوندون شتا او بیا آخرت کې به مونږ ته صله د خو د بدو ملاویږي. نو مونږ یوم آخرت باندې هم ایمان لرو. دا مونږ وعده کړی دا والباس بعد الموت. زمونږ په الله تعالی باندې د الله په کتابونو باندې د الله په فرشتو باندې د الله په پیغمبرانو باندې او په تقدیر د خیر او شر باندې او دغه شان په قیامت باندې او دغه شان د مرګ پس په ژوندون باندې ایمان دی. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله والیوم الاخر والقدر خیره و شره من الله تعالی والبعث بعد الموت. دا څومره الفاظ چې مونږ ذکر کو په دې ټولو زمونږ ایمان دی. نو دا د اعمال صالحه د پاره بنیاد او بیس مقرر شو. مونږ بنیاد جوړ کو او سه بلډینګ د جوړ کو نو پاغه کې بیا د زیب و زینت سو فکرم پکار دی چې یو بندا یو محل جوړ کو نو هغه کې فټینګ پکار دی هغه ل پلستر پکار دی داغه زیب و زینت پکار دی مزین کول ډول سنگار پکار دی بیا ور لچونو رنگ روغن پکار دی. نو دغه شان چې عقل دغه خبره منی نو پکار د چې زمونږ عقل دا هم اومني چې مونږ د ایمان بنیاد کې خود او د اعمال صالحه په بلډینګ اودره دو. اوس د اعمال صالحه هغه رنگ روغن او زیب و زینت به پس پیدا کیږي نو هغه صرف یو لفظ دی په هغه باندې پیدا کیږي او هغه یو لفظ طویل شي اخلاص. اللہ تبارک و تعالی سورۃ الزمر کے فرمائے الا للہ الدین الخالص
الله د پاره عبادت دی خالص. یعنی څومره عبادتونه دي دا ټول په کار د چې دا د الله تعالی د پاره وي. بل ځای کې سورۃ البینه کې مخلصین له الدین کې اشاره شوې ده چې کم خلق عبادتونه کوي نو په کار د چې خالص د الله تعالی د پاره وکي، د الله نه علاوه د بل چا د پاره عبادت او بندګیونه کی صرف د الله د پاره وکي. نو زمونږ او ستاسو عبادتونه دا زمونږ د اعمال صالحه ښکلا ده. په دې باندې زمونږ نیک اعمال ښکلي کیږي، په دې باندې مزین کیږي. دا داسې شوه لکه د جنت د بلډینګ او د محل رنگ روغن چې کې نو اعمال صالحه کې اخلاص پکار دی. اخلاص دا معنا ده چې مونږ او تاسو چې کوم عبادت کوو چې هغه د هیڅ چا د پاره نه وي، خالص د الله د پاره وي، دیته اخلاص ویلی شي. نو نیتونه صفا کول پکار دي چې زمونږ او تاسو نیتونه د نیکو عملونو د پاره پاک شي. نو په دې باندې به زمونږ عملونه ښکلي شي، الله تعالی ته به خوښ شي. سورۃ الملک الله تعالی فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. د مرګ او د ژوند د فلسفه چې چلیږي، مرګم شته ژوندم شته، د ژوند نه پس دوباره مرګم شته، د مرګ نه پس دوباره ژوندم شته، یوم آخرتم شته. نو دا فلسفه د څه دپاره ده؟ نو الله تعالی فرمایي لیبلوکم، دې دپاره چې ستاسو آزمایش وشي. ایکم احسن عملا، تاسو کې څوک ښکلی عمل والا دی؟ اکثر عمله، ډیر عمل والا الله تعالی نه غواړي. الله تعالی ته مطلوب او مقصود اکثر عمله نه دی چې مونږ د ډیر عملونو وکړو، دا د الله خوښ نه. زمونږ او ستاسو ښکلي عملونه الله تعالی غواړي. د مرګ او د ژوند د انسان د زندګۍ دغه مقصد دی چې مونږ په دې کې ښکلي عمل وکړو. او ښکلي عمل هغه نوي چې بنده یې ډیرو کې، ښکلي عمل هغه د کلګم وي چې هغه د اخلاص ډک وي، چې باغې کې نیت خالص د الله تعالی د پاره وي. نو موږ او تاسو چې څومره اعمال کو چې هغه خالص د الله تعالی د پاره وي، چې باغې کې د بل چا فکر زمونږ ني. د ایمان بنیاد هغه داري چې بنده یو الله اومني، ټول فرشتو باندې ایمان، آسمانی کتابونه اومني، پیغمبرانو مني، دغه رنګ تقدیر د خیر او شر اومني، دغه رنګ قیامت ورځ اومني، دغه رنګ ورپسې د مرګ او د ژوند د فلسفه اومني، او د مرګ نه پس ژوندون حق دی دا اومني. دا د ایمان بنیاد دی. نو د مسلمان لپاره ایمان دا بنیاد دی د عمارت، او اعمال صالحه بیا عمارت دی، او اخلاص دغه عمارت رنگ و روغن او زیب و زینت دی. مزین کېدل دی چې بنده اخلاص شروع کې اعمالو کې چمک دمک پیدا شي، ښکلا او روښانتیا پکې راشي. خود د ایمان مقابل کې که تاسو وګورئ نو هغه شرک دی، کفر دی. یو طرف ته ایمان دی، بل طرف ته کفر دی. یو طرف ته د الله تعالی د وحدانیت د یووالي عقیده ده، بل طرف ته شرکی عقیده ده. نو مونږ او تاسو چې کوم اعمال صالحه کو نو هغه کې به خالص نیت زمونږ د الله تعالی رضا وي. او که په دغه نیت کې زمونږ معمولی کجروي پیدا شوله، معمولی پکې اونچ نیچ راغې، نو بیا زمونږ عقیده د اخلاص ختمېدو په وجه خرابېږي. مثلا مونږ تاسو نیک عمل کو، فرض کا مونږه نفلونه کو، منځونه کو، او د دینه مقصد زمونږ دا دی چې دا خالص د الله تعالی د خوشنو دی او د رضامندۍ په غرض کو، زمونږ ته بل مقصد نشته.
نو اوس دا عمل کلک دی نو هم الله تعالی ته ډیر خوښ دی. اوس د دې عمل په وجه تعالی ډیر اجرونه او ډیر ثوابونه به درکړي کیږي. او که فرض کا مونږ منځونه کو او په هغه منځونو کې زمونږ مقصد دی چې مونږ به خلکو ته ښه ښکاره شو، خلک به وایي چې دا خو ډیر منځ ګزار دی، دا خو ډیر بهترین سړی دی، هر وخت منځونه کوي. زمونږ مقصد مونږ نه فوت شو، مونږ نه لار خطا شوله، د الله تعالی رضا مونږ پرېښوده، د خلکو رضا پسې روان شو چې خلکو ته ښه ښکاره شو، خلک رانه خوشحاله شي. حاجی صاحب ډیر حجونه کوي دې دپاره نه چې الله تعالی رضا کې او خوشحاله شي، دې دپاره کوي چې خلک راته حاجی صاحب ووایي، خلکو ته حاجی ښکاره شمه، نه ښکاره شم، دې دپاره حجونه کوي. نه دنه هغه مقصد چې کوم او بنیادی مقصد هغه دنه خطا شو او د دنه پاتې شو، نه دنه لار خطا شوله. نو ګوره چې کوم عبادت ته کو خالص د الله تعالی د پاره دی کو، اوس پکې ریاکاری او دکلاوي اثر پیدا شو. نو ریاکاری چې پیدا شو ګوره الله تعالی ته خودل پکارو، ته الله ته نه ته خلکو ته خودل غواړي چې خلکو ته زما اعمال ښه ښکاره شي، زه خلکو ته ښه ښکاره شم. چې ستا دا فکر راغی نو تا الله تعالی سره په عباداتو خودلو کې شرک وکړه. نو دې ځای کې علما بیا د شرک تقسیم کوي چې شرک څه ته وایي. شرک هغه دی چې الله تعالی سره بل څوک یو ځای کې، که په ذات کې وي، که په صفاتو کې وي، که په اعمالو کې وي، خو الله تعالی سره بل څوک شریکول دې ته شرک وایي. اوس یو شرک اکبر دی او یو شرک اصغر دی. شرک اکبر دا معنا چې عقیدتن ته الله تعالی سره بل څوک شریک چې ته بت ته سجده کې وغیرہ وغیرہ، نو دا شرک اکبر دی. عقیدتن تا الله تعالی سره شریک پیدا کو، تا عقیده ځان لګنده او پلیته کړه. او یو شرک اصغر دی، ورکوټ شرک، عملا چې ته څوک شریک کې الله تعالی سره، ته الله تعالی ته عبادت کې او دې دپاره نه چې الله تعالی وویني او الله تعالی خوشحاله شي، دې دپاره کې چې خلک وویني او خلک خوشحاله ما ته ښه سړي ووایي، نو دا شرک اصغر دی. نو شرک اصغر هم انسان جهنم ته بوزي. نتیجتاً دواړه که شرک اکبر دی که شرک اصغر دی، دا دواړه نتیجتاً انسان جهنم ته بوزي. او کوم چې شرک اکبر دی د دې په وجه چې انسان جهنم ته لاړ شي، نو دی به کله هم د جهنم نه رونځي. مشرک بنده جهنم ته چې یو ځل لاړ، نو روز تر روزه د ده به عذاب کې سختی کېږي، زیادت او اضافه به کېږي او دی به کله هم د جهنم نه روځي. او کوم بنده چې عقیدتاً موحد دی، یو الله مني، الله سره بل څوک شریک نه کوي، نو دا بنده کلمه ویلې ده، مسلمان دی او د دې کلمې وزن دومره زیات دی چې دی به د دې کلمې د برکته که د سره عمل نه موي نو دی به جنت ته ځي. خو مسله دا شوله چې کوم مسلمان بنده د اعمال صالحه نه کنګال دی، د سره نیک عملونه نشته، نه دی به جهنم ته اول ځي. ځکه دته الله تعالی قرآن پاک را لېږلی دی، ښکلي نبي پاک مقرر کړی را لېږلی، نو هغې باندې چې کوم احکامات دته مخکې راغلي دي هغه احکامات د رستو پسې پشت غورځولي دي او دې اعمال صالحه نه دي کړی، د ناکاره انسان پاتې شوی دی، توبه یې هم نه ده ویستلې او آخرت ته راغلی دی، نو اوس به دی جهنم ته ځي او په جهنم کې به دی سوځېږي. کم بنده چې مشرک دی هغه بم جهنم کې سوځېږي، کم بنده چې مسلمان دی خو اعمال صالحه ورسره نشته، ګناهونه زیات دي، دی بم جهنم ته ځي. اوس د دې دواړو ترمنځ فرق به څه وي؟ نو د دواړو ترمنځ فرق دا دی، علما فرمایي چې کم مشرک دی نه دی به د رسوایۍ د پاره جهنم ته ځي، ځکه د عقیده خرابه وه، بنیاد د سره نشته، دی به جهنم ته ځي او دا به د دوزخ
خشاک وي. او چې یو ځل جهنم ته لاړ نو د پسې به دروازې بند شي، کله به هم دی د دوزخ نه آزاد نشي، کله به هم د تخلاصې ملو نشي. دا به د رسوایۍ د پاره ځي. او چې کوم بنده مسلمان د ایمان ورسره وو خو اعمال صالحه نشته او ګناهونه زیات دي، نه دی به هم جهنم ته ځي. اوس د دواړو ترمنځ فرق څه دی؟ فرق یې دا دی چې دا مسلمان کافر او مشرک د رسوایۍ د پاره او مسلمان د صفایۍ د پاره ځي. وجه دادا کدی گنده په گنده جهنم نه بای پاس شوی او ډایرک جنت ته لګل شوی نو د جنتونه صفا دي، د جنت ماحول ډیر زیات پاکیزه دی. نو هغه پاکیزګي دومره زیاته ده چې د جهنم د عذاب اونسکی او ګناهونه ځان سره دنیا نه یوسي او ډایرک په جنت ورغه. نو د غنده د ګناهونو بدن او جنت د پاکیزه ماحول خپلو کې نه لګیدل، نو دی به ټوکړه ټوکړه شوی، ریزه ریزه شوی وي. د دې په وجه الله نه غواړي چې دې ټوکړه ټوکړه او ریزه ریزه شي. الله تعالی غواړي چې دې اول صفا کم نو بیا به جنت ته بیا یما، نو اول جهنم ته لاړ شي نو دل صفایو کی. د کلمې زور بدای چې د دن اعمال باطله او اعمال سیئه چې څومره خراب عملونه دي ګناهونه دي اخرت ته وړي دي، هغه به د کلمې په برکت په جهنم کې د دن اوس وځي، دې به مکمل صفا شي. بیا به الله تعالی د جنت دوزخ نه روباسي، د جنت په طرف به روان کی. نو مشرک کم چې شرک اکبر دی او کم چې شرک اصغر دی، یو دا چې شرک او کی په عقیده کې چې الله سره بل سو کې شریک کړل، او بل دا چې الله سره په عمل کې بل سو شریک چې دا مونږ دې لپاره کوم چې خلکو ته خخکار شو، دواړه به جهنم ته ځي. او دا یو به جهنم کې همیشه دا بل به جهنم نه سموده پس روزي. نو ریاکاری دیتا شرک اصغر ویل شوی دی. روجی سره پاره نسم دی د پاره چې خلق راته کامل او کلک مسلمان او ډیر روزدار وي. عمره دی د پاره کوم چې خلق راته حاجی صاحب وي، حجونه دی د پاره چې حاجی صاحب وي. صدقې دی د پاره ورکوم چې خلق راته سخی انسان وي. نو چې د دانیت ته او شو نو اوس به ته الله تعالی ته مخکېږي، آخرت کې به د دې عملونو او د دې خرابو نیتونو په وجه باندې سزا او تکلیف درته ملاویږي. بلکې حدیث مبارک کې راغلی دی چې یو بنده د قیامت په ورځ باندې الله تعالی ته به پیش شي، وای د ته به الله تعالی وی چې تا زما د پاره څه کړی دی. وای دا بنده به ورته وی چې یا الله ستا د دین د خاطره زه تللی وم جهاد لا، او په هغه جهاد کې ما د کفارو سره جنگ کو او دومره می کفار مردار کړل، دومره می مردار کړل، او بیا اخر کې پکې زم شهید شوم. نو الله خپل وینه می تا ته پیش کړی را. وای دغه شهید ته الله تعالی وای چې ته دروغ وای، په دنیا کې تا جهاد شوق اړو لرنه، صرف تا د خپل شهرت د خاطره جهاد لراغلی، زما رضا د پاره نه. تاوی چې خلق راته بهادر انسان وي او خلق راته مجاهد وي، یا چې راشم جمدې غازی بشم یا بشهید شم خلق براته شهید وي. تا خو د نوم د پاره او تا ته هغه نوم درکړی شو، ته شهید شوی، خلکو وی وګوره دومره بهادر انسان دی او هغه شهیدم شو، ډیر نیک دی او شهیدم. نو تا ته شهید او ویلې شو، نور ساما سره ایس بدل نشته چې زه تعالی درکما. جهنم تزا نو دغه شهید چې خپل وینو خپل سره پیش کړی دی، نو نیت خرابو، داغه خراب نیت په وجه دومره لوی عمل هغه ضایع لاړو. الله تعالی به توي ما سره د دې بدل نشته، نه نر کوم د دې بدله، د دې بدله د خلکو لپاره د کړیو خلکو ته هغه نو مغشته. بیا به یو بهترین عالم راشي، نو بهترین عالم ته بوي چې تا زما د پاره څه کړی دی، نه دی بوتوي چې الله بهترین علم می حاصل کو، بیا می ټوله زندګۍ کې هغه علم تقسیمو خلکو ته می خودو. الله تعالی بوتوي چې دروغ وې زما د پاره دی نه دی کړی، علم دې د پاره حاصل کو، بیا د خلکو ته دې د پاره خو چې خلک تا ته نیک وي او عالم د ته وي چې به ډیر زیات به مثال لوی عالم دی، نو تا ته خلکو عالم ویل دی.
ما د رضا لپاره خو نه، دې لپاره چې زما ته خلک عالم وي نو بس تا د دې لپاره کو تا ته خلکو عالم وي، اوس د ما سره بدله نشته، اسم دل نه در کوم. نو ګوره علم څومره لوی خدمت دی، او بنده حاصل کړ نیت پکې خراب نه ثواب ملو نشو. بیا به یو قاری ته وی چې تا مال سره وړي دي، قاری صاحب به ورته وی چې پروردګار د قرآن خدمت مې کړی دی. الله تعالی به ورته وی چې دروغ وې زما لپاره نه لري کړی، دې لپاره چې خلک راته بهترین قاری ووایي، دې لپاره نو تا ته خلکو بهترین قاری ویلی دی، زما لپاره خو یې نه لري کړی، ما سره بدله نشته ردی، زه نه در کوم. نو ګوره شهید دا یو ډیره لویه مرتبه ده، عالم یو لویه مرتبه ده، او قاری کېدل دا یو لویه مرتبه ده. دغه دینی کارونه دی او هغه د نیت د خرابې د وجې ضایع کېږي. نو مونږ دا ټوټه بوټه عمل کوو او دې کې هم زمونږ نیت خرابي، نو بیا به مونږ ته په دې نیتونو باندې څه میلو شي؟ سم نه. په دې وجه باندې حدیث مبارک کې راغلی دی نیت المؤمن خیر من عمله، نیت د مؤمن بهتر دی د مؤمن د عمل نه. چې یو بنده نیت د نیک عمل وکړو، هغه نیک عمل یې لا کړم نه صرف دا نیت دا د هغې عمل نه بهتر دی. وجه څه ده؟ عمل خو ډیر ګران کاری، صرف نیت خو معمولی خبره، خیال تراغه او نیت یې وکړو نو دا خو وړوکی کار دی نیت کول، او عمل خو ډیر مشکل کاری. نو دا نیت کول وړوکی کار او بهتر دی بیا هم د عمل نه. دا ولې؟ نو علما مختلف وجوهات ذکر کوي. یو وجه پکې دام ذکر کوي چې د بنده نیت وکړو د نیک عمل، اوس د دې نه پس د چې هغه کم نیک عمل وکړو نو د دو عمل به معمولی بیکارو، د الله تعالی به نه خوښ شوی، نو نیت یې کړی د ثواب وشو، چې کوم عمل یې وکړو په هغې ثواب ونه شو، نو نیت خود به خود بهتر شو. مثلا یو بنده دی هغه دا نیت وکړو چې زه نفل کوم، خود ته د اودس مسله نه و یاد، او د چاردام کې د نه یو اندام ایر شو یا پاتې شو، نو د خو هغه نفل چې وکړل اون شو، د نیک عمل وکړو خو او شو نه اون شو، او کم چې نیت یې کړو په هغې ثواب شوی دی. نو اوس کم بهتر شو؟ نیت عمل نه زیات بهتر شو، ځکه د نیت وکړو ثواب پیو شو، او کم عمل چې وکړو نو هغه د کوتاهۍ په وجه ضایع لاړو. دویمه وجه علما ذکر کوي چې یو بنده نیت کوي نو دا نیت د همیشه دپاره وي، چې زه به همیشه دا نیکي کومه، او عمل دا دایمي نه وي، همیشه نه وي. مثلا دی وایي چې زه ټول عمر به تهجد کوم، نو د ټول عمر د تهجد نیت وکړو نو په دې خو ثواب وشو، خو اوس دی ټول عمر تهجد نه کوي، کله کوي او کله نه کوي، نو دا نیت دایمي دی، او دا عمل دا دایمي نه دی، دا عارضی دی. د دې په وجه دا نیت د مؤمن دا بهتر دی د عمل نه. بل درېیمه وجه علما ذکر کوي چې بنده نیت وکړو نو د زړه نه نیت وکړو، په زړه کې رالل، او هر هغه عمل چې هغه د زړه نه هغه خالص دی او د هغې ثواب زیاتی، او عمل خو د اندامونو سره د اعضاء او د جوارحو سره تعلق ساتي، نو کله کله عمل غلطو شي، نو دې د زړه نه وکړي یا ونه کړي، او دا نیت خالص د زړه نه کړی دی. په دې وجه باندې د حدیث مبارک کې تذکره شوې ده چې نیت المؤمن خیر من عمله، نیت د مؤمن بهتر دی د مؤمن د عمل نه. نو تاسو نیت د نیکو کوئ او بیا په هغه نیت باندې عملم کوئ او خالص د الله تعالی د رضا دپاره کوئ، ان شاء الله چې کوم عملم وکړو هغه به بس نزي، هغه به ستاسو د عملونو ښکلا وي، د عملونو په وجه باندې تاسو به بیا جنتونو ته د تلو جوګه جوړیږي. وی بنی اسرائیلو کې یو ځل قحط راغی، قوم موسی علیه السلام، د موسی علیه السلام قوم کې قحط راغی، بارانونه بند شو، غلې ختم شوې، خلکو یې چې اوس به څه کوو. دغه وخت کې یو بنی اسرائیلی دی، هغه د کور نه بار راووته، خلک ډیر په تکلیف کې وو، د کور مخې ته د شګو یو ډیرکې ولیده، یو شګو ټوپ پروت و. د دې بنی اسرائیلي زړه له رالل کاش چې دا شګه د اوړو غله وې، اوړو غنمو اوربشي جوار وغیره دا غله وې، نو ما به دا د الله په نوم په دې خلکو کې تقسیم کړی وو چې خلکو ته د لوږې تکلیف نو رسېدلی. فوراً جبرائیل امین علیه السلام تشریف فرما شو، موسی علیه السلام ته وی لاړ شه هغه امتي له د خوشخبري ورکه
چې تاله الله تعالی دومره ثواب درکو لکه چې تا د ټولو بنی اسرائیل وکیو او هغې له د خوراک دعوت کړي او تا پوره په مړه خېټه ماړه کړل، دومره ثواب الله تعالی درکو. موسی علیه السلام لاړ او ورته وی پته نه لګي چې تاسو عمل کړی دی، خو الله تعالی جبرائیل علیه السلام را لېږلی دی او ستا خوشخبری حکم ما ته را کړی دی چې دته خوشخبری ورکه چې تعالی د نیکی الله قبول کړو، دومره ثواب یې درکړ لکه چې ټول بنی اسرائیل دې ماړه کړل. دې منده او خپل راز په خپل خو ما اوس عمل نه کړی، صرف بړله مې راغلی دي چې دا کور مخې ته د شګو ډېری دا چې مې غله وه غنمو خلکو کې مې تقسیم کړی خو به وه حکم دې بے وس هم څه نشته. نو انسان په دې نیت باندې الله تعالی بخي، نو موږ به د نیکو عملونو نیت کو او کم نیک عملونه نیت کو نو هغه به خالص د الله تعالی د رضا نیت کو. دا نه چې موږ ته خلق خو وي، خلق دې خو وي یا نه وي، ته الله تعالی د پاره غون عبادتونه خالص کا، نو بیا به الله تعالی اجر او ثواب زیات درکړي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا ډیر لوی بزرگ دی، د مسلک خاون تیر شوی دی، د دین خدمت کړی دی. چې کله وفات شو نو بیا د په کلي کې یو لوهار اوسېدو، د سره دیوال په دیوال گاونډیو، هغه لوهار هم څه موده پس وفات شو. نو د علاقې یو عالمو د لوهارې په خوب کې ولیدو، د علاقې عالمو دا لوارې په خوب کې ولیدو. د دې لوار نه تپوس کوي چې الله تعالی د سره څه معامله وکړله. دې لوار ورته وی چې الله تعالی ډېر مهربانه دی، د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه گاونډي ما او د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه درجې ته الله تعالی او رسولم. دا عالم د خوب را بیدار شو، پریشان دی چې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه خو ډیر لوی عالم تیر شوی دی او چته امام احمد او چته دا یو عام ساده غریب لوار، د دواړو ترمنځ موازنه کیدی نشي لکه ځمکه او اسمان. ندی عالم پریشان دی، خود په خوبونو څه ناڅه پیدا. ندی عالم سوچ کو چې یاره ده به داسې څه کار کړي چې الله تعالی دا لوار د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه درجې ته رسولی دی، هغه سره یو ځای کې دی. نه د وی چې دا تجسس کول، دا معلومات کول پکار. نو راغلی دی او د بیبي نه معلومات اخیستی دي، تپوس یې کړی دی وایي ستا خاون لوارو وي او وی هغه به څه داسې نیکي کوله. دغه ښځې ورته وایي چې داسې څه نیکي خاص خو نشته، د عام مسلمانانو په شان زندګي تېرولی، دغه څه خاص کارنامه نه ده کړې. نو بیا د عالم ورته دا خوب بیان کوي، زما مقصد دا دی چې دی په کوم عمل امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه درجې ته رسېدلی دی. نو دې ښځې ورته وایي چې ښه اوس راته یاد شو، زما د خاوند 2 عادتونه دی اولوار، خو د الله تعالی سره ډېره مینه وه. نو د به ټوله ورځ کور کې ناستو، په سټک به اوسپنې کګولې نیغولې او مختلف څیزونه به یې جوړول. نو د به دا سټک اوچت که اوسپنې له به یې راخلاص که، خو چې کله به دو سټک اوچت کو ناګانه دغه ټیم د اوسپنې له راخلاص کړی به نو چې الله اکبر آواز براغې اذان بچورو، نه د به دا سټک د اوسپنې له نه راخلاصو، بس د به په بره شا طرف ته پرېښو، سټک به شا ته پرېوته وي، بس اوس د دنیا کار نه کوم، ځکه چې د الله نوم واغېستی شو، اذان شو، اوس به 10 شاردام کوم، ځان به فارغوم او جومات ته به ځم مونځ به کوم. یو خو د الله د نوم دومره احترام او د مونځ ډېر پابندو او د شپې به ډېر زیات ستړی و. نو د کور نه به مخامخ د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د کوټې چت ښکارېده. وی د چت د پاسه به امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه تهجد د پاره ولاړو، ګرمې موسم به وی دی به بره ولاړو، نفل تهجد به کو ټوله شپه. نو دی لوهار به ډېر خفګان او افسوس کو، کاش چې زما دا ذمہ دارۍ کمې وي او دا لواري زما په سر بوج نه وي، نو ما به دغه شان د شپې ټوله شپه تهجد کول. او څوک هم مجبوري به او بال بچهداري ده او دا روزګار نه بغیر کیږي نه. وی دغه ارمان به د هر وخت کو چې کاش چې زه د دې روزګار
د دې د لاسه د دې بوج لاندې گیر نه وي نو ما به بیا ستړی به نو ما ټوله شپه به فارغ وم عبادت به مې کو خو څوک هم ستړی ستومانه یم د ورځې روزګار وکم د شپې بیا مجبورن پروت یم نه دې ښځې ورته وی کیدی شي د امام صاحب دغه حالات خوخو تهجد خوخو کیدی شي دغه وجې نو دغه عالم ورته اوس راته پته ولګېده چې دې بنده خواهش کړی دی د نیک عمل د کولو نو که نیک عمل یې نم دی کړی خو د ده کم از کم په زړه کې خو شوق او جذبه وه چې کاش چې ما ته موقع میلو شي چې زم داسې وکم نو الله تعالی هم هغه د مرتبه او درجه جنت کې ورکړی دا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه سره دغه ساده لوار ساده مسلمان دی یو ځای کړی دی په جنت کې په یوه مرتبه کې دی نیت المؤمن خیر من عمله د مؤمن دا نیت کول دا بهتر دی د عمل نه نو موږ تاسو چې کم اعمال کو چې دا خالص د الله تعالی د رضا د پاره وي چې زمونږ په نیتونو کې معمولی کجروي نه وي نو ان شاء الله زمونږ ټول اعمال به په دې ښکلي وي زمونږ اخلاص په برکت باندې بیا لږ عمل باندې به ډیر اجرونه او ثوابونه موږ ته الله تعالی راکوي په دې خبرو د الله تعالی موږ تاسو ټول له د عمل کولو توفیق راکړي زموږ نیتونه د الله تعالی خالص کی او په ماضی کې څومره ګناهونه خطاګانی شوي دي یا خراب نیتونه دي هغه ټول معافي الله تعالی نه غواړو پروردگار ته راته معافي وکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.